محترم مسلمانانو خویندرونو، که ستاسو اچانک پیسې په کار شي، داسې سمدستي او داسې تیزه وظیفه چې الله پاک به فوراً ستاسو کار کوي. هغه بلې ورځ ما سره پیسو څه کمی و، څه څیزونه مې اخیستل، نو پیسې د هغې مطابق نه وي او اشیا کوم چې اخیستل وو هغه ډېر زیات وو. دا کلمات صرف 3 پیرې مې ویلي یا مې 2 پیرې ویلي دي. تقریبا د سکندونو خبره ده یا د یو منټ کې دننه الله پاک د پیسو تنظیم وکړو. نو که تاسو هم دا غواړئ چې ستاسو د حاجت فوراً حل شي، ستاسو د مشکل فوراً حل شي، او دغه رنګې څنګه چې تاسو د خولې نه خبره وباسئ او فوراً قبلېږي، یا ستاسو پیسې په کار دي او دا حصه کې ګیر شي چې تا ته د پیسو سخت ضرورت دی او ته وایې چې یاره الله پاک راله پیسې راکړي، نو همدا وظیفه وکړه. ما هم بې تجربه کړې ده او دغه رنګه ډېرو خلکو باندې تجربه کړې ده، خو لیکن یقین ډېر زیات خالص غواړي. ستا یقین مضبوط دی، خالص دی، انشاءالله العزیز الله پاک به تعالی ضرور درکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو درنو خوږو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایي مجربه، انتهایي پاورفل وظیفه ده. الله پاک نه دعا ده چې الله کم کسان، کم ملګري، کم وروڼه، خویندې دا وظیفه کوي، د کوم مطلب دپاره کې، د کوم مقصد دپاره کې، ربه د هغوی تمام مقاصد دا پوره کړه، د هغوی تمام خواهشات دا پوره کړه، تمام پریشانۍ ربه دا ختمې کړه. دا ستا بندګان دي او بل چاته حواله کوم و، په خپله ربه د دوی هر قسم مسله دا ختمه کړه. امین. داسې مجربه، داسې عظیم شان وظیفه ده چې تاسو وکئ، تقریبا 15 منټه کې به ستاسو فوراً د پیسو مسله دا حل کېږي. ځکه ما په دې باندې په خپله ټرایم کړې وه. او یاد ساتئ نن سبا ژوند محترمو داسې دی چې د پیسو نه غیر سره وخت تېرېږي نه. که پیسې نه هم لګي نو بیا هم پیسې لګي، هسې پیسې لګي او هغومره برکت دا پکې نشته دی. لومبیا خو کوشش کوئ چې الله پاک نه رزق غواړئ، حلال رزق غواړئ. بیا که د الله پاک نه غواړئ نو په دغه رزق کې برکت غواړئ. ربه مال دې راکړو، دولت دې راکړو، پیسې دې راکړلې، په دې کې راغلی خو سم ډېر زیات برکت واچوئ. چې کله به الله پاک برکت واچوي دا به ډېره زیاته فایده کوي او دا به هسې پیسې به نه لګي. خو چې کله موږ د خپل مال نه صدقه ورکوو، زکات ورکوو، دغه پیسې به په زول دا به نه لګي، دا به په صحیح ځای باندې نه لګي. محترم مسلمانانو خویندرونو، نن چې کوم زموږ وظیفه ده انتهایي مجربه او انتهایي پاورفل ده. نو که تاسو ته هم د پیسو ضرورت شي اچانک او ارجنټه، په داسې ځای کې ګیر شي چې تا سره ډو چاره یې نه، ته وایې چې خدای پاک زه اوس څه وکړم، یار چانه پیسې راوالم، چاته رنګ نه شي کولی، موبایل هم ډاون وي. نو داسې ځای کې داسې ناممکن کار کول په دې الله پاک په دې نوم باندې انشاءالله عزیز دا به ممکن کېږي تاسو ته چې څومره لویه مسله وي الله پاک به تا ته ضرور محترم حل کوي. بس صرف دا یو وظیفه وکړه او باقي به یې تماشه کوه چې ستا ژوند د به څنګه تېرېږي. تاسو بلې څه وکړئ چې 11 پیرې به درود شریف ووایئ. 11 پیرې، څو پیرې؟ 11 پیرې، کوم چې د مانځه درود شریف دی ودې ویلي. بیا به د هغې نه بعد دا کلمات وي: یا غنیو، یا غنیو اغنینی بفضلک، یا غنیو اے بے پروا ذاتا، اے مالدار ذاتا، اے مال و دولت والا، اغنینی مال دولت راکی، بفضلک بخپل فضل باندې، اے پراخی والا ما ته پراخی راکی په مال او دولت کې په خپل فضل سره یا د خپلې پراخۍ نه. چې کوم سړی دا وظیفه کوي الله پاک به نه ورکوي. یا غنیو د الله پاک نوم دی، نوم یې دی. ته چې وایې یا غنیو اے بې پروا ذاته، اے مالدار ذاته، اے پراخ ذاته،
اغنینی بفضلک، خپل فضل باندې ما مالدار کی، ما ته پراخی راکی. او بیا د هغې نه بعد محترم 11 پیرې درود شریفو، او بیا د هغې نه بعد د خپل مراد دپاره دعا. انشاءالله چې څومره پکې صدق و، څومره پکې للهیت و، څومره پکې ستا یقین و توجه برابره وه، دومره به زر تا ته اشیا میلاویږي، دومره زر به تا ته پیسې میلاویږي، دومره زر به ستا حاجت پوره کېږي. کوشش وکړئ محترمو چې د ثواب په نیت باندې مخکې هم شیر کړئ، په خپله هم وکړئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.